أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. سورة المائدہ 65 نمبر آیت. په دې آیت کې الله تعالی اهل کتاب ته ترغیب ورکړي د پاره د ایمان راوړلو چې تاسو ایمان راوړئ او ورسره د ګناهونو د شرک نه ځان بچ کولو ترغیب ورکړي او دغه ترغیب په بشارت اخروی سره ورکړي چې تاسو ته په آخرت کې جنت ملاوي شي، د نعمتونو والا جنت. بیا پسې بر دویم نمبر آیات کې الله تعالی هم دغه ترغیب ورکړي دی خو په بشارت دنیاوی سره چې تاسو دنیا به هم ټیک شي. ځکه اهل کتاب چې کومونو دا ډېر حرسناک او دنیا پرست خلک نو هغوی دپاره هغوی چې د اسلام مخالفت کاو نو په دې وجه باندې کاو چې کم خلک مونږ ته د علمیت په وجه باندې د مشرۍ په لحاظ باندې کمې پیسې مونږ ته راجمع کوي، د اسلام نه وروسته دا مونږ ته نه میلاویږي. نو د اسلام په ټیم باندې کلک مخالفت پکار دی. نو الله تعالی په دې دویم آیات کې بیا بشارت دنیاوی د دې لپاره ذکر کړی دی چې په تاسو باندې به رزق راپراخه شي که تاسو ایمان راوړئ. الله تعالی وایي ولو ان اهل الكتاب که چېرته کې اهل کتابو چې عیسایان او یهودیان دي آمنو ایمان راوړی وي، یعنی د قرآن او د نبی علیه السلام تصدیق یې کړی وي، واتقوا او پرهیزګاري کړې وي، د شرک او د حرامو نه ځان ساتلی وي، لکفرنا عنهم سیئاتهم من به ختم کړي وي د دوی نه ګناهونه د دوی د دې ایمان نه مخکې چې څومره غلطیانې ګناهونه دوی کړي دي هغه ټول عمر ته معاف کړي وي. ولادخلناهم وداخل کړي وي دوی لره جنات النعیم جنتونو د نعمتونو ته د نعمتونو جنتونو ته هم داخل کړي وي. ولو انهم چېرته کې دوی اقاموا التورات قایم کړی وي تورات په هغه زمانه کې چې کله تورات مستقل کتابو منسوخ شوی نه و، والانجیل وقت انجیل کې چې کله انجیل مستقل کتابو منسوخ نه و، وما انزل الیهم من ربهم او هغه څه چې نازل شوي دي دوی ته طرف د رب خپل نه چې قرآن دی په واسطه د نبي علیه السلام باندې په دې ایمان راوړی کله چې قرآن مستقل کتاب جوړ شو او مخکې کتابونه ختم شو منسوخ شو. دا کار دوی کړی وي. لاکلو نو دوی به خوراک کړی من فوقهم د پاس خپل نه اسمان طرف نه به خوراکونه راغلي وي، یعنی بارانونه رحمتونه برکتونه به د اسمان نه رانازل شوي وي. ومن تحت ارجلهم او لاندې د خپو دوی نه یعنی ځمکې پیداوار به هم ډېر زیات وي، په ځمکې به هم برکات راغلي وي. تفسیر ابن کثیر وایي دا کنایه ده د زیات پراخۍ نه او زیات مالدارۍ نه چې که دوی آسماني کتابونه په صحیح پیمانه کې قایم کړي وي نو د بره نه او د لښکې نه د ځمکې نه به خوراکونه دې ته پراخه شوي وي، یعنی د دې باندې به اقتصاد به الله تعالی ټیک کړی وي او مالي حالت به ټیک شوی وي. دې ځای کې د دنیاوي حالات ټیکېدلو دپاره الله تعالی اقامت د تورات وایي چې تورات قایم شوی وي په خپله زمانه کې، انجیل قایم شوی په خپله زمانه کې، قرآن قایم شوی په خپله زمانه کې. د قرآن قایمولو څه مطلب دی؟ اقامت د قرآن او اقامت د دین دا یو شی دی. قرآن قایمول دا دی چې د هغې نظام د هغې چې کوم احکام دي په خپل په عمل کې راولي نورو ته هم ورسې او د دغې احکامو قانون نافذ کړي، تحکیم د قوانینو هم وشي، نو دا قرآن قایم شو. که یوازې په عمل کې خلکو ته نه رسې نو دا هم اقامت د قرآن نشو، او که خلکو ته یوازې رسې خو د هغه قانون دغه قرآني احکامو بلدستي نشته دی، یعنی داسې قوت نشته دی چې دغه احکام په خلکو باندې نافذ کړي، داسې قوت نشته. نو په دې ټایم کې هم قرآن قایم نه دی، قرآن موجود دی قایم نه دی. اقامت د قرآن او اقامت د دین د یو شی دی. مخکې موږ ویلو چې وان اقیموا الدین تاسو دین قایم کړئ، نظام قایم کړئ. نو هلته کې اقامت د دین او دلته کې اقامت د قرآن د دواړو مضمون یو شان کې دی. نو مسلمانانو مطالبه تاسو قرآن نه قایم کړئ، په خپل په عمل کې راولئ. د دنیا هغه خلکو ته هم ورسوئ چې قرآني تعلیماتو نه خبر نه دي، په یورپ کې اوسېږي، په افریقا کې اوسېږي، په هندوستان کې اوسېږي، په تعلیماتو پابندي هغې ته یې ورسوئ. او د دې سره سره په کومو علاقو کې چې تاسې اوسېږئ دغې قرآني تعلیمات دا نافذ او قایم کړئ. چې کله هم دا قایم کړو دا کتاب نه هغې نه وروسته الله تعالی وعده به تاسو سره پوره شي چې د بر نه هم خوراکونه شروع شي، یعنی اسمان نه به ټیم باندې بارانونه رحمتونه برکتونه نازلېږي،
خې په سری بر اسمان ناراضي او د ځمکې نه به هم خوراکونه راپورته شي. څه مطلب د ځمکې چې کم پیداوار دغه به سیوا شي، په دې کې چې کم فصلونه کېږي، کم سبزیانې کېږي، د هغې برکات به ډېر شي، دا به ډېر کېږي. ځمکې چې کم پټ معدنیات دي او قیمتي څیزونه به کېږي هغه به رابرسېره شي. دغه شان به دې کې د اوبو ذخیرې دي هغه به رابرسېره شي او د خیر د برکت پسري به شروع شي. نو چې کله دا حالات جوړ شي نو بیا د انسانانو اقتصاد دا په خپله باندې ټیک شي. خو چې کله کتاب قایم نه وي نو څنګه بني اسرائیل او یهودیانو باندې قاصاریان راتللي، غربت سره مخامخ کېدل، سختو مشکلاتو سره مخامخ وو، دغه شان دغه چې خپل کتاب قایم کړی نه، نظام یې نه و، د عیسایانو هم خپل نظام نه و، دغه شان د مسلمانانو به هم دغه حالي تر څو پورې چې کتاب قایم کړی نه وي نو د دوی حالات ټیکې دی نشي. الله تعالی وایي منهم امة مقتصدة، در اکثر اهل کتاب حال و چاغوی آسمانی کتابونو سره وفاداری نه وکړي. په دې اهل کتابو کې بهترین خلک هم شته. الله تعالی وایي منهم امة مقتصدة، بعضې په دې اهل کتابو کې یوه ډله ده مقتصدة چې هغه درمیانه ده. درمیانه مطلب دا چې د هغوی په عمل او په عقیده کې نه افراط یعنی زیاتې شته او نه تفریط کمې شته. دین چې خرابېږي نو د غټو دو وجو نه خرابېږي، یا دا چې په دې کې کمې راشي. هغه احکام چې بشریت کې خلک د منکر شي دا پکې نشته دی، د هغې نه واوړي. لکه په دې دنیا په دې زمانه کې خلک د اسلامي حاکمیت تقریبا مسلمانان هم قایل نه دي. ډېر کم محدود خلک به چې هغه د نظام او د قرآن د حاکمیت قایلي، اکثري خلک چې کم دی نو هغه د عقیدې سره تعلق نه لري. هغوی وایي بس دین او شریعت دا دی چې بس د مور او پلار خدمت کوه، مونځ کوه، روژانې سره د دې نه چا به نه کړی. حالانکه دا 30 سپارې 6666 آیاتونه 114 سورتونو کې یوازې د مور او پلار د روژې خبره راغله چې دونه وړه خبره ده نو دونه غټ کتاب بیا څه ګوري. داسې نه ده، دا خبره داسې نه ده. به هر حال باندې نو د اسلامي احکامو کې نه زیاتې کول چې هغه احکام چې په اسلام کې نشته سړی پکې ورداخل کړي. لکه ډېر خلک د خدایي صفتونه راواغستل مخلوق له ثابت لو هغه اسلام جزء وګرځاو چې دا انتهایی زیاتې دی. ډېر خلک ولګېدو په عباداتو کې د قبرونو او د زیارتو د نورو قصو عبادتونه هم شروع کړو. قبرونو عبادتونه، د بزرګانو عبادتونه، دا په اسلام کې افراط زیاتې، د اسلام کې نو دخل داخل کړي دي، د زیاتې شوی دي. ډېر بي کفري قوانین د په اسلام کې داخل کړي دغه اسلامي ګرځولي دي. دا په اسلام کې افراط ته زیاتې دي. او دویم قسم تفرید ته، تفرید دین کمول ته وایي چې کم دین به کومه نقشه کې د دین راکم کی. لکه مثال به تور باندې د ماسپخین 10 رکعات دي او د دې خلاف مهم شروع چې صرف د فرض دی کوي، نور ضرورت نشته، دین کمول شي. 3 رکعات وتر دي ته مهم چلے چې یو رکعت راکمې او را درې کول بدعت ده، تفرید دین کمول. دغه شان تراویح 6 رکعات باندې اجماع او تقریبا 1200 کال په ټول دنیا کې 6 رکعات شوي دي. ته دغه خلاف مهم چلے چې دانش ترې اتک وي یا دوک وي مکه وي د سنت دي، د تهجد دي، د اهمیت نشته دي. نو دا هغه شیزونه چې په دین کې موجود او ته لری کې کمې د تفرید. دغه شان وس پسې نور خلک خوښ شوي دي دې ته راسېدلې د ذکر د اختر د جمعې په ورځ باندې راشي. دا ډرامه په تاسو نه اورېدلې. کله چې اختر د جمعې په ورځ باندې راشي تاسو اختر منظر لاړ شي ولته مونځ وکړئ، خطبه واورئ، نو جمعې منځ نه تاسو خلاص شئ، اوس د جمعې مونځ مه کوئ، یا ختم شو. دا تفرید دی، کمول دي. هغه خبرې چې بشریت کې موجود وي هغه کټ کول، لرې کول. نو دغه دې ځکه کې دا مقتصدتون دغه مطلب دی. داسې دین چې هغه د افراط یعنی د زیاتي نه او تفرید د کمي نه د دواړو نه محفوظ سره دیني روغ دیني، دغه ډلې د مقتصدتون ویل کېږي. داسې خلکو ته مقتصد ویل کېږي. وکثیر منهم ساء ما يعملون، او ډېر د دوی نه هغه دی چې وکثیر منهم او ډېر د دوی نه ساء ډېر بد دي ما هغه کارونه یعملون چې هغوی کوي. کم خلک کې مقتصد دی، په دین باندې کلک روان دی. کم وخت چې تورات موجود په تورات یې عمل کوو، په انجیل باندې عمل کوو، کله چې قرآن نازل شو په قرآن باندې عمل شروع کو. او په دې کې د افراط او تفرید دواړو نه ځان ساتي. دا خلک په یهودیانو او په عیسایانو کې ډېر کم دي. وکثیر منهم ساء ما يعملون، ډېر د دوی نه ډېر بد دي هغه کارونه چې دوی کوي. اکثري کسان پکې بد کارونه کوي، خراب کارونه کوي، ښه خلک نه دي.